وحید صاحب د دې یعنی که تاسو مخکې ویل چې که طالبانو ته یو سیمه ورکول کېږي د هغې نه ښه ده چې ټول افغانستان ورکړل شي د هغې نتایج دغسې دي نو د یو څه مودې مخکې دا خبرې چې طالبانو مشران په پاکستان کې نور ځای نه لري فشار پې دی پرېږده چې دلته راشي یو سیمه یي چې دوی په ارام کې اوسېږي دغه بس څنګه ورته وایي رښتیا هم دغسې ضرورت دی او که نه دی نو بیا د دې نتایج موږ ته څه دي افغانستان څه رقم وضعیت سره مخ کوي لومړی خو طالبان د اوس شته ولا سیګار وایي چې 50% خاورې د کنټرول لاندې ده د CNN د ژورنالیستې د معلوماتو پر اساس د امریکایانو پیپر ښیي چې یوازې 18% خاوره د حکومت تر بشپړ کنټرول لاندې ده چې به یې ولسمشر ردوي خو هغه 50 هم که ومنو چې یو رسمي رپورټ دی نو خو طالبان شته څه مشکل نه لري دا اوس د هلمند 80% سیمې لاس کې دي مشکل څه دی یعنی کابل کې د کابل په ولسوالۍ کې دا اوس موږ تاسو بحث کوو قرهباغ ولسوالۍ کې د بازار نه ورخواته د حکومت واکمني په د ماښام نه وروسته نشته په دې سروبي کې شته په کلو کې په دې موسهي ولسوالۍ کې شته نشته کابل ولسوالۍ یادوم ولایت بحث نه کوم نو طالبان خو دا ځایونه لري که ځای د خبرو دپاره وي ما مخکې وایي چې په دې کې منطق نشته د سولې د وروستی بحث چې دی یو طرف ته خو صحیح ده چې موږ خوشبینه وو یعنې باید د سولې ملاتړ وکړو د ولس په توګه مګر ما ته د یو دسیسې او توطیې بوی ترې راځي یو طرف ته ویل کېږي چې سوله کوو طالبانو سره وړاندیز کېږي بل طرف ته وایي سوله به وشي خو ثبات به رانشي امنیت به رانشي جنګ به ادامه لري ترهګري به پای ته رئیس جمهور پخپله ویلي چې د ترهګرۍ د پای په معنا نه دی بل طرف ته د حزب اسلامي تجربه یادېږي راځئ زه وایم ورو ورو د بحث باید حزب اسلامي په تړاو روښانه شي حزب اسلامي حکمتیار صاحب کابل کې نه و یو بل چېرته ورغی کابل ته صحیح ده نو جنګیالي خو نه دي راغلي دا اوس 80% د حزب اسلامي جنګیالي چې چېرته و هغه اوس هم جګړه کوي وسله یې په لاس کې ده که څوک ثبوت غواړي زه به ورته ثابته کړم چې وسله یې په لاس کې ده اوس هم جګړه کوي حکمتیار صاحب ته په دارالمان کې یو څو کورونه ورکړل زامنو ته یې زري موټر ورکړل ورته نور نه بهرني ځواکونه وتل برعکس زیاتېږي نه په اساسي قانون کې ورته تغییر راوستی یو څو زندانیان وغه خوشي شول څه ورته ورکړل تر دې ورهاخوا اوس کېدای شي طالبانو مشران هم ځینې راوستل شي مګر جنګیالي چاته پاتې کېږي یو بل د خطر زنګ دا دی چې کېدای شي طالبانو مشران راوستل شي کېدای شي د پاکستان فشار وي کېدای شي کومه بله معامله وشي د دې ویره شته چې د جنګیالي پیدایش ته ځي دا خو بیا ډېره خطرناکه معامله ده یعنې د سولې دا پیشنهاد چې دی په یو ترتیب د داعش د تقویې سره یعنی زه د پیشنهاد په اړه بحث نه کوم مګر د خبرو کې ځینې شکونه اندېښنې شته یعنی واضح ویل کېږي د ولسمشر الفاظ دي چې سوله به وشي خو ثبات به رانشي د امریکایي چارواکو ځینې دې ته ورته خبرې شته چې دا ډېر خطرناک بحث دی او باید موږ دې ته ډېر زیات د افغانستان ولس باید ډېر زیات دې ته بیداره وي طالبان د ټولو ستونزو سره د ټولو جنایتونو سره چې دوی کوي افغانان دي لږ ته لږه ځینې سرې کرښې شته چې هغوی الته پښه نیسي مګر داعش خو هېڅ سره کرښه نه لري هغه ته ورته هر افغان هر مسلمان ورته مرتد ښکارېږي وژنې زما مال زما ناموس هر څه هغو ته روا ښکارېږي مګر طالبان خو بیا ځینې حدود لري په دې خاطر موږ به طالبانو سره ګزاره وشو کړلی مګر د داعش کیسه خو ډېره خطرناکه ده په دې خاطر د سولې مسایل په ډېر محتاطانه شکل باید تعقیب شي او ډېر په احتیاط باید برخورد ورسره وشي د سولې بحث مخکې مولوي صاحب هم اشاره وکړه ولې واضح خبرې نه کوو اصلي خنډ چې د امریکایي ځواکونو حضور دی طالبان په ظاهره جګړه په همدې اساس توجیه کوي او هغه هیوادونه چې د پاکستان نه بغیر په ځانګړي ډول هغه هیوادونه چې په وروستیو کې طالبانو ملاتړ کوي هغه ډېر واضح د امریکایانو د حضور نه د امریکایي ځواکونو د حضور نه اندېښنه لري نو خو دا امکان نه لري چې ته په کور دننه وایي طالب ته پاسپورټ ورکوم طالب پاسپورټ لري زه قطر کې ورسره ناست یم پاسپورټ یې د افغانستان راته راویستلو په میز کې ایښودل چې پاسپورټ دی الکترونیکي پاسپورټ د پاکستان پاسپورټ نه دی د افغانستان پاسپورټ د کابل پاسپورټ ادارې صادر کړی په رشوت اخیستی سفر کوي د اوس ټولې دنیا ته ځي یو ډله چې د افغانستان 50% خاورې په لاس کې ده ته ورته وایي راشه د سیاسي ډلې په توګه د په رسمیت پېژنم څه معنا لري ده ولسمشر وایي بدون د قید و شرط نه در سره خبرې کوم له سر نه تر اخره ټولې خبرې له شرطو ډکې دي وایي اساسي قانون دی یا ومني یا په اساسي قانون کې د اساسي قانون د احکامو سره سم تعدیل راځي
د اساسي قانون له احکام سره سمته هغه خو زما حق هم دی، د بل افغان حق هم دی، او کوم امتیاز نه دی چې طالبان ته ورکوي. هیڅ شی داسې اساسي بحث نه دی داخل شوی چې دوی د اساسي بحث نه وځي. په دې خاطر په څنګه کې اوس دا بحثونه ورسره مطرح کیږي چې سیمې دې ورته پرېښودل شي. دغه د ملک الطوایفۍ د افغانستان د تجزیې په یو وخت د دوو دولتونو یا د دوو حکومتونو یا د ځینو د قدرت د جزیرو ایجادول دا ډېر خطرناک بحث دی. نو زه ټینګار کوم دا چې زموږ سیاسي مشران هغه کسان چې کدی شي د سولې ته اخلاص ولري، کدی شي مخلص وي، خپل خبرو سره احتیاط کوي. کله چې د سفارت استازي ورسره کتل ځینې خبرې کولې دای دغه تحلیل کې بیا د خبر له ولس یا مطبوعات سره شریکوي. داسې نه وایي لکه چې دی واوري بل چېرته انتقال کړي. داسې وضعیت رقم د هغه ساده نه دی، ډېر لاسونه دي چې افغانستان بحران خواته وړل غواړي. زما تمه له حکمتیار صاحب نه، له بل رهبر نه، له سیاب صاحب نه، د دې ته ورته کسان نه راځئ ولې ستونزه اساسي ستونزه خبرې نه کوئ. واضح وایي چې د امریکایي ځواکونو حضور یوه ستونزه ده. زه نه وایم چې امریکایي ځواکونه د سبا ووځي، حتی دا طالبان هم نه غواړي، ویلي دي چې موږ نه وایو چې امریکایان د سمدلاسه ووځي. یو مهالویش اعلان کړي چې په راتلونکو 2 کلونو کې وځي له افغانستان نه. په دغه 2 کلونو کې د پکور دننه بیا د سولې لپاره کار وشي. ولې د دې په ځای چې زموږ سر درد کوي موږ لګیا یو د پښو درد لپاره یا د معدې درد لپاره دوا اخلو. صحیح نه ده. په خپل سترګو کې د خاورې رشیندو له خپل خلکو سره دی نور دغه ډول عوام فریبانه چلند منم. استاد شما قبلا از شما گفتین که تجزیه حاکمیت به معنای تجزیه کشور است. اگر یک منطقه به طالبان داده میشه، وضعیتی که در افغانستان قرار داره، مثلا شمال افغانستان امیال وضعیتی که بین جنرال عطا محمد نور و حکومتش داره، عملا ما داخل تجزیه نمیشیم به ترتیب که مناطق مختلف تحت کنترل قوت‌های مختلف داره. در بحث دولت‌ها ما نظر ساختار دو نوع دولت داریم، دولت ساده و دولت مرکب. دولت‌های ساده یا دولت‌های بسیط مثل افغانستان که مرکز اعمال حاکمیت و تطبیق قانون یکیست و از پایتخت صورت میگیره و قدرت از بالا به پایین توزیع میشه و در نظامایی که یا در دولتایی که مرکب است یا ترکیبی است و دولت چند پارچه او را میگن، در حقیقت نامش دولت فدرال است که ما در اشکال فدرال و کم فدرال مطالعه میکنیم. یک بحثی که یک تعداد گروهای معلوم الحال برا مندازن فدرالی ساختن افغانستان. ما فکر میکنم این حرکات در حقیقت تطبیق نوع مفکوری فدرالیسم است که با اوضاع عمومی کشور به هیچ صورت سازگاری نداره. ما مخالف فدرالیسم نیستم. اگر شرایط بر ایجاد یک نظام فدرالیته در افغانستان فراهم شود که فعلا خود قطعا شرایط برش آماده نیست، چرا میتواند افغانستانی نوع نظام یا نوع ترکیب دولت در افغانستان حاکم شود، ولی شرایط اوضاع می افغانستان حکم میکنه که ما صاحب یک حکومت قوی مرکزی در مجموع القبایل باشیم، به خاطر که مشکلات بسیار جدی با همسایه خود داریم، مشکلات ارضی داریم، مشکلات سیاسی داریم، مشکلات گوناگون داریم، سر تقسیم آب داریم، سر مسائل مختلف داریم. مگر بریم به طرف فدرالیسم در افغانستان در حقیقت میره به طرف تجزیه. کشورهای معینی هم از افراد که شعار فدرالیسم میته حمایت میکنه، پول برشان میته، امکانات برشان میته، وجاهت دروغین سیاسی برشان جور میکنه و افراد کل جامعه افغانستان میشناسه. ضرورت نیست که من نامشان بگیرم، ورزش از این نداره که نام از وارم بگیرم. ولی ما وقتی که میایم سر وضعیت کنونی افغانستان صحبت میکنیم، ما نباید گپ را بزنیم که دشمنای افغانستان و دشمنای وحدت ملی افغانستان و حاکمیت ملی افغانستان او را چی میکنه؟ مطرح میسازه. بنابراین چرا پس قسم مسائل مطرح میشه؟ اگر هدف و نتیجه این پیشنهاد و نتیجه قسم وضعیت خدا ناخواسته تجزیه افغانستان است و امریکا، شما قبلا گفتین که امریکا میخواهیم. بله. به خاطر چی؟ چرا؟ ما یک چیز میخوایم به صراحت بگویم، با افزار با کسایی که مرا صفحه تلویزیون مینه، با دوستایی که شخصا آشنایی دارم، جزایر قدرت امریکا همدن و قصدن در افغانستان به وجود با حساب
سران جزایر قدرت خود امریکا و ناتو و سازمان‌های استخباراتی علیحده معامله میکنن. یک گپ از فریور نسل جوان بشنوه خیلی مهم است. اگر امریکا واقعا برای ساختن یک دولت نمونه و مدل تلاش میکردن، 17 سال گذشته کاملا یک فرصت کافی بود که یک دولت قوی به وجود می آمد، یک سکتور اقتصادی اشتغالزا به وجود می آمد، مهاجرین مظلوم نایس گروگان که در دست حکام همسایه به افغانستان برگشتانده میشد، به شکل طبیعی با برگشت مهاجرین امنیت به افغانستان آمد، زمینه اشتغال به وجود می آمد، زراعت و مالداری احیا میشد و اسباب مداخله که در دست حکام تمای همسایه بود چی میشد؟ ازشان کشیده میشد. ولی امریکایی کارو نکردن. یک نکته را که پیشتر گفتم جوانان باید بفهمند که آیا تلاشایی که برای تجزیه غیر مستقیم افغانستان در جریان است، این نسل جوان نمیبینم. آیا نسل جوان ما را در می انقطابای گنده و متعفن قومی و سمتی و زبانی و نژادی امریکایا و غربیا در مجموع نمیکشانم؟ ما از این باید درس نگیریم؟ چرا؟ من یک مثال بر شما میتم گیرم. کمی چند ولایت برای مخالفان مسئله دولت سپرده شود. آیا این دیگر گروه ها را تشویق نمیکنه که هم عین تلاش برای بندازن تا جزایر قدرت مجزا از حکومت مرکزی را در افغانستان با وجود بیارن؟ بله، بدون شک این خطرات. ما یک مثال داریم، کابلیا میگه پیر مردن آسان است، رخنه مرگ باز میشه. ای کاش که به دادن یک بخشی از افغانستان به مخالفان مسئله دولت صلح بر افغانستان برگرده و ثبات سیاسی و استقرار سیاسی تامین شود که نمیشه. پیشتر دوستای شراکت شما هم در مقدمه تان امیر گفتین. پس ما میگیم این نسخه راه حل بر افغانستان نیست. چند نقطه بسیار کلیدی را من میگم. دوستان گفتن، من تاکید میکنم. نقشه راه صلح که در نشست دوم کابل توسط آقای غنی مطرح شد و برش چک چک شد و استقبال شد، این فکر میکنم یک نقشه بسیار ناقص بود. چرا؟ نقطه مرکزی نقشه راه صلح را که دولت بر مخالفان مسئله دولت و بر شاملان نشست دوم کابل مطرح میکرد، باید برآمدن قوای خارجی یا بر سوال حضور قوای خارجی باید راه حل منطقی را پیدا میکرد. ما بر شما میخوایم، روس‌ها در وقتی که در افغانستان شکست خوردن آمدن به کنفرانس ژنو متوسل شدن. روس و امریکا تصمیم گرفتن که حکومت مجاهدین در افغانستان به وجود نه، یک حکومت متشکل از عناصر مورد نظر امریکا و روس در افغانستان حاکم شود. جمع چند چهره مجاهد نما بیان در حاکمیت و نام شبانه حکومت مجاهدین. ولی روس‌ها خواستن که به شکل آبرومند از افغانستان خارج شوند، ولی در هنگام خروج خودم 14 صدم وطن سالنگی ما را در سالنگ شمالی و جنوبی به شهادت رساندند و قرا و قصبات به شکل بسیار وحشیانه بمباردمان کردند. عین سوال امروز متوجه امریکایی است. امریکایان باید به شکل آبرومند برند. ما از زبان مخالفان مسئله دولت شنیدیم، از صحبت‌های بالمواجهه با دفتر سیاسی طالبان در دوحه خودم شنیدم که وا گفتن که ما خواهان خروج آنی قوای خارجی یا امریکا از افغانستان نیستیم. برای از یک جدول زمانی چی شود؟ تهیه شود و مطابق جدول تضمین بسپاره که امریکا استپ به استپ یا مرحله به مرحله افغانستان ترک میکنه و ما امیال هم میگم با وجودی که مخالف سرسخت اشغال حضور قوای خارجی در افغانستان هستم، ما نمیخوایم خلای قدرت در فردای انسحاب و به حساب ترک افغانستان توسط قوای خارجی به وجود بیاد. چرا؟ ما حوادث تلخ سالهای 1371 تا 1375 پیش چشم ما زنده است. این ملک طوایفی که به وجود آمد و افغانستان را به یک باطلاق خطرناک و سردرگمی نمیخوایم دیگه تکرار شود. وقتی که خارجا اگر اراده داشته باشند که من جدا شک دارم هرگز امریکا نمیخواد افغانستان را ترک کنه الا ماشاءالله ای که خواست خدا چیست و نیت مردم ما چیست. یک چیز دیگر رو اجازه بتین تذکر بتون با مخالفان مسئله دولت میگم. دوستان عزیز، فریور یک در صفحه تلویزیون میبینین، شما 17 سال به هر دلیل و به هر بانه که با نظام موجود که پس از کنفرانس مائده بن در افغانستان به وجود آمد، شما دیدین که با قدرت نظامی نمیشه نظام سقوط بتین. یک چیز دیگر هم تذکر بر شما میتونم و بر نسل جوان، امریکایا به مخالفت مسلحانه شما جدا نیازمند است. جنگ شما به نفع امریکا یعنی من غیر مستقیم شما در استخدام چی هستین؟ امریکا. اما اهداف امریکا هستین. چرا؟ با ادامه بحران و با ادامه انتحار و انفجار
توجیه برای حضور ایالات متحده آمریکا در اینجا فراهم میشه. هم افکار ما گویا به اصطلاح چی میکنن، فریب میتن، و هم افکار همی جانی را که اگر ما افغانستان رو ترک کنیم فردا افغانستان باز میره به باطلاق خطرناک ملکوت طائفی. بنابراین در این مورد دوستای ما معقولانه و مطابق اصول موازین شرعی بر مبنای عقلانیت سیاسی باید تصمیم بگیرن. چرا هر قدر جنگ تعمیق شوه و ریشه به حساب ببخشیم ریشه دارتر شوه، به متناسب شما وابسته تر میشین و این دولت به متناسب ضعیفتر و ناتوانتر و بی اراده تر میشه. تشکر. مولوی صاحب دا کوم وضعیت ته چې موږ رواني دا که یو څو سیمې ورکول کېږي طالبانو ته، همدغه رقم دغه محلي قدرتونه چې دي، ماتا محمد نور دی، بل دی، په ټولو ولایت په نورو ولایتو کې هم دغسې کسان دي. هر یو څوک بیا خو بانه هم پیدا کوي او دلیل هم پیدا کوي چې هلته که طالب دی نو طالب خو ما سره جنګېدلی دی، زه ورنه یېرېږم، دلته باید زه اوسم. حکومت خو منه خو اعتماد نشته دی. سبا ته په دغه جغرافیه کې داعش هم وي، داعش هم شته دی دغه دی که نو افغانستان به څه رقم وضعیت سره وي؟ دلته به امریکایان وي، دلته به داعش هم وي، دلته به طالب هم وي، او هر یو سره به بېلې بېلې سیمې، نو دا به څه رقم وضعیت دی افغانستان لپاره؟ نو دا خو لکه دوستانو چې ویلې چې دا خیر نه ده او منطق نه لري او د قناعت وړ هم نه ده. او ګوره موږ په دې بحث کوو چې طالبانو ته د خاصې سیمې ورکړی شي. آیا د هغو نه چا تپوس کړی دی چې داسې خاص 2 یا 3 ولایتونه اخلئ یا چې سیمې ولسوالۍ په هغې قانع یاستئ تاسو؟ هغوی نه خو تپوس نه دی شوی. هغه خو دې ادارې سره نه خبرو ته حاضر نه دي. تقسیم د قدرت ته به څه حاضر شي؟ او ګوره وایي چې موږ د امریکایانو سره خبرې کوو خو د دې د کابل د ادارې سره خبرې نه کوو. وایي چې دا خپلواکه نه ده، دا مستقله نه ده، دا خود مختاره نه ده، او دا د فیصلو توانایي نه لري، او د آزاد نه دي، او د راوستل شوي خلک دي. د هغوی خو داسې خبرې کوي. اگر چې زه د دې خبرې سره موافق نه یم چې یو څوک د افغان وي او هغه د مسلمان وي او د افغانستان تابعیت لري او په افغانستان کې د مبارزه کوي او په افغانستان کې د حکومت غواړي، او هغه دی وایي چې زه د افغانانو سره خبرو ته نه حاضرېږم بلکې د امریکایانو سره خبرو ته حاضرېږم، دا شرعي مجوز نه لري، منطقي هم نه ده. ستا غوښتنې به د حکومت یا د ادارې په خلاف غوښتنې هغه به ته د مذاکراتو په جریان کې مطرح کوي، او څه چې معقولې غوښتنې دي وي لکه د میز کې هم دوستان بعضې معقولې خبرې خو تاییدوي، او چې نامعقولې وي یا ممکنې نه وي نو هغې کې به تاسو ته قناعت درکوي او قناعت به کوئ. نو تاسو د مذاکراتو او یا د مصالحې دپاره خپله آمادګي وښیوئ. که هغه تاسو هر چېرته په داخل کې ښیوئ، خارج کې ښیوئ، ښه خو دا ده چې بین الافغاني مذاکراتو ته حاضر شئ او دا مذاکرات د افغانانو په مالکیت شروع شي. او څه چې د تاسو که دغه بخښنه غواړم ګرچې موضوع نه لږ دغه خبره ده، خو چون خبره د سولې او د مذاکراتو خبره ده، بین الافغاني مذاکرات د افغاني اړخونو ترمنځ، د افغاني اړخونه چې دي حکومت د نیولو طالب پورې د استقلالیت لري چې یو تصمیم ته ورسېږي او بیا هغه عملي کړي. ګوره استقلال طالب دی په خپل سر فیصله وکړي او یو نتیجې ته ورسېږي او د افغانستان حکومت دی وکولی شي. دا کار ښه خبره خو ده، لیکن عملي څونه ده؟ دا خارجیان دې په دې سوچ وکړي چې که زه یو طرف خارجیان یو طرف په لاس کې ونیسي او بل طرف ته خارجیان بل طرف په لاس کې ونیسي، یو ته یو طرف پیسې ورکوي او اسلحې ورکوي او بل ته د بل طرف نه پیسې او اسلحې ورکولی کې افغانستان میدان جنگ ګرځي. او دغه افغانستان چې میدان جنگ ګرځي په دې کې افغانان زیات قرباني دي او خارجیان به هم ورسره قرباني، هغه حامیان به هم قرباني. مخکې فریور صاحب ویلي چې دغه پلان د افغانستان د ډېر وخت نه خدا نخواسته دغه باندې کار کیږي، دغه باندې فکر کیږي. که هدف دغسې وضعیت وي نو بیا خو خارجیانو فکر کړی دی همداسې کوي که نه؟ خو د افغانستان په اړه باندې خو داسې به موږ ووایو چې داسې ډېر توطیې راغلي دي او ډېر تدابیر خلکو سنجولي دي او په دې کار کړی دی. ومکروا ومکر الله والله خیر الماکرین. دغه تدبیرونه نه دي کامیاب شوي او د افغانستان قومي ترکیب
د افغانستان جغرافیه د افغانستان تاریخ هغه د تجزیه لپاره مساعد نه دی او نه دا څوک تجزیه کولی شي. فدرالي نظام چې خلک وایي هغه په همدې خاطر وایي چې تجزیه کولی نه شي. فکر دا دی چې خو سمتي یا یو بخش به موږ هلته یو نسبي خودمختاري به ولرو په مسایلو کې. خو افغانستان د هغه شرایطو ته لا نه دی رسېدلی چې هغه د عام مرکزیت ولرو. تجزیه کې نه وي رسما، خو دغسې وضعیت چې په مختلفو سیمو کې د مختلف قوتونه حاکم وي، نو بیا دلته خو د تجزیې په ځای کې داسې ویو چې د جغرافیې د تجزیې په ځای کې داسې ویو چې دغه قدرت نظام چې دی که نه د دې تجزیه کول، د دې تضعیفول، د ځان ته هر طرف محتاجه کول او بیا د دې غلامي په آزاده غلامي منل او خپل غلام مجبوره غلامي کوي که نه، هر یو به د بل سره د مخالفت لپاره د بل سره رقابت په خاطر د به غلامي کوي. دغه غلامۍ دپاره که څه وخي دا یو خبره. که دی په دې فکر کې چې افغانستان کې په یو طرف د دې قوم یا د صمد په نوم حکومت او دلته به د بل قوم او د سم په نوم حکومت، دا حکومتونه افغانستان کې څوک نه کولی شي او نه ټینګولی شي او نو ته دوام ورکولی شي. او تاسو به وګورئ چې که مسله دغې ته ځي داسې قوت به را پیدا کېږي چې هغه به دواړه ته مخې نه ختمول غواړي. ډېره زیاته مننه. کور مدان سلامت سي. ګران لیدونکو تاسو نه هم مننه، زه اوس پورې موږ سره وئ. راتلونکي بحث پورې خدای سپارو. الله مو مل.